سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل سوزی مخاطب یم د پېښور نه. څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې نن 28 مئی ده او 28 مئی د یوم تکبیر په حواله باندې چې دی د پاکستان په عسکري او سیاسي تاریخ کې ډېر زیات اهمیت لري. د نن نه 20 کاله مخکې د بلوچستان په ضلع چاغي کې پاکستان شپږ اټمي دماکې وکړې او دا د هغه بهارتي دماکو یا تجرباتو جواب و کم چې انډیا کړی وې د دې نه مخکې. څومره په دې باندې چې بوکس چاپ شوي دي په دې واقعیا باندې یا د دې په بیک ګراوند باندې، نو په هغې کې درې څلور څیزونه چې دي هغه ډېر زیات واضحه دي. یو دا چې د پاکستان سابق وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو او بیا د هغه د هغه وخت ټیم د دغه اټمي پروګرام بنیاد ایښودی او دا واحد هغه پراجکټ و چې څومره هم د آرمي سربراهان راغلي دي، وزرای اعظم راغلي دي، پریزیډنټس راغلي دي، چا هم د پاکستان د اټمي پروګرام د انټرنیشنل خاص کر د امریکې د پرشر باوجود د رول بیک کولو کوشش چې کوم دی هغه یې نه دی کړی. په دې کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکی سابقه صدر غلام اسحاق خان چې دی په انټرنیشنل لیول باندې چې په دغه ایشو باندې څومره بوکس چاپ شوي دي د هغه د تعاون او د هغه د دلچسپۍ چې دی ډېره ذکر پکې شوی دی. ظاهره ده چې ډاکټر عبدالقدیر خان بیا ډاکټر سمرمن مبارک صاحب دغه څومره خلک چې دا په دې کې بنیادي کردارونه چې دي پاتې شوي دي پکې. دویمه خبره دا ده چې دا هم نن هم بي بي سي او بعضې نورو انټرنیشنل ادارو په دې باندې آرټیکلز پوسټ کړي دي چې کله امریکې ته د سټلایټ په ذریعه باندې پته ولګېده چې د بلوچستان په چاغي ضلع کې دا قسمه یو سرګرمي روانه ده، نو ډایرکټ په یو ایمرجنسي میټینګ کې د هغه وخت د امریکې صدر چې و پریزیډنټ کلینټن د هغه او د نورو حکامو په نوټس کې دا خبره راوستی شوه او بیا 4 ځله په دې باندې بوکس چاپ شوي دي، په انګریزي کې ډېر زیات دي. 4 ځله بیا د هغه وخت چې کوم وزیر اعظم نواز شریف هغه ته بل کلینټن چې دی هغه بذات خود کالز وکړو، پیکیجز ورته ورکړل او پیکیجز کې د دغه وخته پورې چې په پاکستان باندې د امریکې کومه قرضه وه د هغې د موابۍ د پریسلر ترمیم د خاتمې او د F-16 سمیت د نورو جنگي سازو سامان چې و د هغې د فراهمۍ وعده چې وه هغه پکې شامله وه. خو د پاکستان د هغه وخت سیول او ملیټري لیډرشپ چې و هغه په خپل اراده باندې ودرېدو او د هغې نه بعد پاکستان باندې ډېر زیات پرشر هم راغی، اقتصادي پابندیانې پرې هم ولګېدې، سفارتي مسایل چې دي په هغې کې اضافه هم وشوه. خو بلا شبه چې په دغه وخت کې د پاکستان د سیول ملیټري قیادت چې کوم فیصله وه هغې ته چې موږ کله د دې 10 مئی 2015 د دغه انډیا د حملو یا د جارحیت په تناظر کې ګورو، نو دې خبرې ته تقویت میلاویږي چې د پاکستان اټمي هتیار جوړول د یو طاقتور حریف ملک په موجودګۍ کې دا څومره ضروري و. درېیمه خبره چې ده چې هغې باندې په ټوله دنیا کې ډیبیټ شوې ده چې آیا که د پاکستان سره اټمي هتیار نه وی نو د پاکستان سلامتۍ ته چې په دې ریجن کې په ماضي کې څومره خطرات راپېښ شوي دي، خاص کر د 1971 د جنگ نه بعد، نو په هغې کې به څومره اضافه کېده او دومره طاقتور حریف ملک په موجودګۍ کې به د پاکستان د دفاع په دې 21مې صدۍ کې پوزیشن چې دی هغه به څه و. ډېر خلکو په دغه دماکو باندې تنقید هم کړی، خو موږ چې د دې ریجن حالاتو ته وګورو نو په انصاف باندې مبني تفسیر خو دا جوړېږي چې د پاکستان د هغه وخت د قیادت اهم فیصله وه، بولډ فیصله وه، ریسکي فیصله وه.
بیا د هغې نه وروستو که موږ یو بل پوینټ ته په دغه تناظر کې ګورو نو هغه دا دی چې پاکستان د اټمي کلب چې دی د هغه ممبر جوړ شو اولنی اسلامي ملک یا ریاستو چې هغه اټمي هتیار چې دي هغه یې حاصل کړل او د هغه سره بیا څنګه چې آی اس پی آر په خپل سټیټمنټ کې ویلي دي چې په جنوبي ایشیا کې طاقت توازن چې دی هغه قایم شو او د پاکستان سکیورټي چې ته کوم خطرات له هغو په هغې کې کمی راغی دغه ټول ډیبیټ خلاصه چې ده هغې ته موږ په دې تناظر کې موږ ګورو چې د 10 مۍ 2015 چې د انډیا او د پاکستان په منځ کې کوم مختصر خو فیصله کن محاذره‌ای یا جنگ وشو د هغې نه بعد یو بل اسپیکټ چې کوم دی هغه مخې ته راځي او هغه انډین میډیم ډېر زیاته هایلایټ کوي هغه دا چې پاکستان په دفاعي لحاظ سره په سفارتي لحاظ سره او د میډیا وار په سره چې ریلیونټ کوم افیرز معاملات دي په هغې کې په انډیا باندې پاکستان ته بالادستي یا غلبه حاصله ده